أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 121. پدے آیت کے اللہ جل جلالہ دی مؤمنانو صفت او تعریف کئی او دارنگے چکم کسان مطلب پدے کتاب بنے پدے قرآن بنے ایمان نہ راوڑی نو اللہ تعالیٰ فرمائی چاہا مکمل خسارے کی دی، نقصان کی دی. اللہ تعالیٰ فرمائی الذین آکسان آتیناہم چی مونگ دیتا ورکڑی دی الکتاب کتاب یعنی قرآن یتلونہو دوی دی دغی کتاب دی قرآن دا سے تلاوت کوي حق تلاوتی ہی لکه څنګه چې دې کتاب د قرآن د تلاوت کولو حق دی، مطلب دوی حق ادا کوي. اولئک ادا کسان یؤمنون به په دې کتاب باندې ایمان هم لري، ایمان یې هم پدې شته دی. اوس دینه مراد څوک دي؟ الله تعالی فرمایي الذین آکسان آتیناهم الکتاب چې موږ دوی ته کتاب ورکړی دی یعنی قرآن ورکړی دی. یتلونه دوی دغه کتاب تلاوت کوي حق تلاوته لکه څنګه چې د کتاب تلاوت کولو حق دی. دې آیت مبارک کې تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ 164-163 پدے کے دے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اغی قول دوی نقل کڑائی دائی چی مطلب دینا مراد دا سے تلاوت کول دی چې په دې کتاب کې الله تعالی کوم شیونه حلال ګرځولې دي چې دا حلال دي نو دا مؤمنان په غي باندې عمل کوي هغه حلال او عقیده وي، او چې کوم شیونه الله تعالی په دې کتاب کې حرام ګرځولې دي چې دا حرام دي دا ناجایز دي نو دوی دغه شیونو کولو نه مطلب ځان نه ساتي. او قرآن دا سی وایي لکه څنګه چې الله تعالی قرآن نازل کړی دی نو دی قرآن په الفاظو کې دوی تحریف کوي، مطلب غلط پلتی نه وایي او زیاتول نه کوي پکې، او نه دی قرآن په معنی کې دوی تبدیلی کوي. قرآن چې کوم معنا کوم مقصود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شوالای دی صحابه کرامو مونږ ته رسولای دی په دې سلسله سره د تفسیری روایت داس یعنی قرآن معنی هم دوی په صحیح طریقہ باندې ادا کوي. او حضرت حسن بصری رضی الله تعالی عنہ او رحمت الله علیه چې دا لوی تابعی دی د ډېر زیات صحابه کرامو شاګرد دی، اغینا د تفسیر منقول دی غوي چې دینه مراد داده چې قرآن کوم محکمات دي، محکمات د قرآن ګور هغه آیتونه دي چې کوم آیتونو کې مطلب الله جل جلاله حرام حلال وغیرہ دې ذکرونه کړی دي. په محکمات باندې دوی عمل کوي او متشابهات ته قرآن هغه آیتونه هغه الفاظ دي چې هغه معنی الله تعالی معلوم دي مو تاسو ته هغه مطلب معلوم نه دي. متشابهات باندې بس دوی صرف ایمان راوړي یعنی په محکمات عمل کوي ځکه محکمات چې دی هغه معنی معلوم دي او متشابهات باندې بس صرف ایمان لري.
او دوی ته چرته هم قران کې اشکال او راشي چرته قران باندې نه پويږي نو دوی بیا اهل علم ته مطلب آغاز سپورت کی اهل علم نه دوی پوښتنه کوي خپل رائے قران کې نه استعمالوي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نا دی تفسیر دا سے نقل کړی دی دی وای چې د آیات کې دغه ک خلق ذکر دی چې دوی تلاوت کړه کوي تلاوت په وخت کې چې کله مطلب د رحمت آیاتونه راشي د الله د رحمت ته الله د مغفرت آیاتونه راشي به دوی الله نه د الله رحمت سوال کوي او چې کله د عذاب آیاتونه راشي به دوی الله نه د الله عذاب پناه غواړي او دا سړی حالت پويږي چې مطلب قران تفسیر ترجمه وغیرہ زدا کې او دارنګه الله تعالی چوي چې مطلب دوی یتلونه د خلق د قران داسې تلاوت کوي حق تلاوته لکه څنګه چې تلاوت کولی حق دي ا دینه مطلب دا هم دي چې قران په تجوید سره ویلو زکه چې دا هر چاته معلومه ده چې قران دا عربي زبان کې دی او عربي زبان چې دی مطلب دا مستقل 29 حروفونه جوړ دی الف نه واهله دی یا پورې دا ټوټل حرفونه چې دی 29 حرفونه دی یو کم دیرش نو مطلب دا چې تجوید چاته وای تجوید ضروری علم چې دی چې د حروف مخرج پیژنې چې دا حرف د کوم مخرج نه ادا کیږي مطلب په خله کې په شوند کې په ژبه کې یا نه حال کې دا حرف د کوم ځای نه ادا کیږي چې د کوم یو حرف مطلب ته صحیح مخرج معلوم کې بیا د یو حرف په ځای باندې ته بل حرف نه ادا کوي او د حروف صفاتونه دوه قسم دي یو صفات ذاتیه ورته وای لازمی ورته وای اغا صفاتونه هم معلوم کې چې مطلب اغا صفت کتا ادا نه کې حرف نشي پاتې او یا که حرف پاتې شو مطلب اېدا چې کوم حسن یا زیاشي او یو صفات اغا دي چې اغا صفات عارضی وای اغا مطلب که سړی په صحیح طریقه ادا کی نو اغا لفظ او حرف خوند وکي او که ادا یې نه کی به دومره څه فرق نه راوړي او مطلب د وقف وغیرہ طریقې چې کوم زوی کې مضمون پراشي چرته وقف کواشي چرته نشي کوو او مطلب د هر حرکات ادا کولو صحیح طریقہ حرکات څومره ویشي او غین ورسته دا سو مطلب ضروری قواعد دي چې دا هر کس دا کی دیتا علم تجوید وای نور به دې مطلب فن کې څومره سړی زیاتی درومي دا یو وګت فن دی او چې دې کوم ضروری اصول دي چې کم از کم سړی زدا کی لکه مطلب ح او د خا او د ها په منځ کې تفرق کولای شي عین غین په منځ کې فرق کولای شي حمزه او د عین په منځ کې فرق کولای شي دارنګ د قاف او د کاف په منځ کې فرق کولای شي د ثا او د سین او د صاد په منځ کې فرق کولای شي د طا او د تا او د دال په منځ کې فرق کولای شي ضاد په منځ کې فرق کولای شي ځکه چې عربي کې لکه مطلب مونږ ځنه حالت کې وای حلقه السماوات نو دې سره معنا الټا شولا او ځنه داسې الفاظ چې هغه سره سړی مزم فاسد شي نو دې د وجنا مطلب ضروری قواعد د تجوید په دې آیت کې دې طرف ته اشاره ده یتلونه دوی د قران داسې تلاوت کوي حق تلاوته لکه څنګه چې د قران تلاوت کولو حق ده یعنی په کوم طریقې باندې چې الله نازل کړی دی علامہ جزری رحمت الله علیه فرمایي یو شعر دی راوړي والاخذ بالتجوید حتم لازم چې علم تجوید حاصل اول دا مطلب لازمی او ضروری کار دی من لم یجود القرآن اثم څوک چې قرآن نه کی خولای دا ګناهګار دی لانه به
الہن انزل زکا چې په دې تجوید سره الله نازل کړی قرآن وهكذا منه الینا وصلا او دارنګه قرآن مونږ ته په تجوید سره رسیدلای دی. نو مطلب دا شو چې الله تعالی د مؤمنانو تعریف هم کوي چې مطلب کوم کسانو ته مونږ کتاب ور کړی دی دین ټول مسلمانان مرادي دا قرآن دا مستاسو ټول د پر دی. نو الله تعالی فرمایي چې دوی دوه صفاتونه دي، یو خدا یتلونه چې دوی د قرآن تلاوت کوي دا سه تلاوت حق تلاوته لکه څنګه چې دی قرآن تلاوت کولو حق دی. یتلونا دا ګوره مضارع صيغه دا کنټینیو جاری فعل له یعنی دا مطلب چې تلاوت به پر دینا یو د زنانو چې کوم خاص ورځ یې غینه علاوه نور تلاوت به پر دینا په ورځ کې یو پیج د ول نه وي او تلاوت قرآن سره خپل رشتہ جوړ ساتل پکار دي. چې کله مونږ تاسو قرآن پرې دو بیا انسان په سړک کې نور ختميږي بیا لموز کې فرق ازي به لموز بدعا سے مطلب گناہ پاور رضی انسان کې گمراهی راشي. او دوم صفت دا الله تعالی فرمایي اولئک دا کسان یؤمنون به دوی په قرآن باندې ایمان هم لري یعنی قرآن حلال او حرام هم مانی دو عمل پکوي. ومن یکفر او څوک چې کفر وکي انکار وکي به په قرآن باندې فاولئک بدا کسان هم الخاسرون دا مکمل